سلامونه ملګرو. علب خان شریف اوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. یو وارې بیا به په پاکستاني سیاست باندې خبرې اترې کوو چې تحریک انصاف هغه ډله چې یو پاپولر ډله وه، یو ډېر کافي شمېر ورسره په دې ملک کې بیا چې کله کرسۍ پې ورټکېده نو په دغه کال کې د لوی بحران سره روانه وه او خلک ترېنه ډېر زیات خفه وو ځکه چې د ګرانۍ بنیاد یې ښودلی و. د IMF نه په سختو شرایطو باندې قرضه اخیستلې وه او په دغه دوران کې چې کله بلدیاتي انتخاباتو شو نو PTI به الیکشن ته کوم څوک نه ودرېدله چې څوک ولاړو نو نښه به یې ترماس وه. خلکو به ویله که ترماس یاد ساتئ. شپارس پې ډېرو په صوبه کې حکومت و نو د هغوی کارکن له به ترماس نښه ورکوله، یعنې د خپل بیټ نښې نه به هم هغوی په شا وو، چاوډ نه ورکو. 400 مثال به والو دلته کې چې کم تحصیل ناظم راغی عبدالرؤف شاکر صاحب ریکارډ ووټ یې واغسته او دریم نمبر کې چې کوم ده خو څلورم نمبر کې غالبا PTI راغله. نو دا د هغه ګرانې بیا PDM حکومت واغسته. خلکو وی چېرې PDM صرف په دې باندې چې یاره په دې ملک ګراني ده نو هرګز داسې نه وه. د هغوی څه غوښتنې وې چې د ملک زمونږ ملکي استحکام هغه په خطره کې دی، ملکي اساسي چې کوم زمونږ اټمي پلانټ دی یا نور اخمې منصوبې دي په خطره کې دي. ملک ته خطر دی خو دا سړی په دې کرسۍ باندې وي نو زمونږ ملک نور خو هم دیوالیه کېږي. دا ډیپارټ لفظ خو موږ د عمران خان د خولې نه واورېده. د دې نه مخکې په 75 سال کې چې کوم دی د ډیفالټ لفظ ذکر چېرته کې نه دی شوی. نو دغه دوران کې خلکو به هم دا خبرې کولې پوره کال چې یاره دوی خو د ګرانۍ په مد کې راغلي وي او ګراني خو د دوی په دغه کې نور هم زیاته شوه، بلکل زیاته شو. د PDM نه خلک ډېر زیات خفه دي دې وخت کې. او دغه خبره هم شهباز شریف کوي چې ما په ریاست باندې سیاست بیله. نو دا به چا نه منله خو ثابته په 9 مای باندې شوه چې په 9 مای باندې په 75 سال کې هغه نقصان د ملک نو شوي چې کوم دشمن ملک نو کړی هغه د دې PTI دغه دهشتګردو دغه شرپسندو په پوځي املاکو باندې ورلل. هغه ودانو ته نقصان ورته که او هغې ته ورونه واچول او ورسره ډېر اخم ثبوتونه د کور کمانډر د کور نه غیب شوي دي. په GHQ باندې حمله وکړه، ریډیو پاکستان یې وسوځو، هغه جزونه یې وسوځول کوم چې د 65 په جنګ کې زمونږ د اساسي په توګه باندې یادېږي او د هغې تماشې له خلکه ځي. بیا بې حرمتي وشوله د هغه شهدو چا چې خپل بچي یتیمان کړل او د ملک د دفاع د سالمیت د پرمختګ او تحفظ دپاره د خپل ځانونو قرباني ورکړه، وینې یې توی کړله. نو بیا خلکو ومنله چې واقعي PDM چې کومې خبرې کولې دوی صرف د ګرانۍ په مد کې نور وتی. دوی دغه کومه خبره چې کوله چې د ملک ته نقصان دی، د ملک ته خطر دی، دلته ایجنټیک روانه ده، دلته کې د دشمن ملک دپاره کار کیږي. بیا شپېتو د سنر غړو چې کوم دی امریکې باندې دومره اور بل دی او امریکا دی وخت کې کمې چغې سورې چې د هغوی نه خیږي خو هغه د زلمي خبره کوو او خو هغه دغه شپېتو د نورو خبره کیږي چې د لپاره مزاحمت کوي. دا مزاحمت تر اوسه د پاکستان د یو سیاسي لیډر لپاره نه دی شوي چې کوم د دې عمران خان دپاره کیږي. نو عمران خان چونکې هم اوس ختیار وغورځول خو وخت تللی دی. د همدې خلکو به پې مذاکرات کول چې راځه چې کینو د عمل ټیک کړو. خو ده به وایي زه د پیرغون سره کینم خو د ډاکوانو سره او د دې خلکو سره نه کینم. نه په خپله وایي. نو ګرانو کتونکو د هر عمل رد عمل وي او غرور الله سره مزه کوي. کم سیاسي کس هم چې د پاکستان سره دوکه کړی ده، فراډ یې کړی دی یا افسر کړی دی، الله پاک ذلیله کړی دی، خوار کړی دی. دا ملک په دعاګو ملک دی او ځکه ورته په نورو ملکونو کې د اسلام قلعه ویل کېږي. نو دا یو عبرت دپاره چې یا کومه چرچه وه او یا کم ځای ته خبر راله چې نن د وزیراعلیګان چې هغوی څونه مفادات خوړلی دي، بزدار ذکر به وکړو، پرویز خټک ذکر به وکړو، دغه شانتې محمود خان خو غیب دی پته نه لګي. نو دا داسې خلک دي چې د باندې عمران خان ډېر لوی اعتماد کړو وزیر اعلیتوب. نو دا خلکه چې مړم شي نو د پارټۍ احسانات هغه نشي رولی د لیډر. نو دوی پارټي پرېښودو یا د عهدې پرېښودو
سوال هم نه پیدا کېده او نن هغه هم د 9 مای دغه واقعات یا موږ له چې کومه لار راکړې وه یا کوم غلطه لار باندې موږ سر کړو نو دې په وجه باندې موږ نور په دې پارټۍ کې نشو پاتې کېدی. دا خبره هم کوي چې په موږ باندې هېڅ قسمه دباو نشته خو نور د عمل ته خطر او دا یو بس موقع جوړه شوه په دې وجه باندې موږ نور پاکستان پیپل پارټي پرېږدو. نو پاکستان پیپل پارټي دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف پرېږدو. پاکستان تحریک انصاف دې وخت کې چې کومې ښې سټې وي نو هغه به لاړ شي. کوم خلک چې دا خبره کوي چې موږ ته خر ودرېږو خو سپي ودرېږو خو ډکې ودرېږو خو غوا ودرېږو خو ځناور ودرېږي نو دا د ځناورو کار نه دی دا د انسانانو کار دی. انسانان چې هغه شانتې خسته چې هغه په پارټۍ کې په اسټابلیشمنټ کې په اثر رسوخ کې ځان ته سوی او نن هغوی پارټي پرېږدي نو بل سړی به د دې پارټۍ ټیکټ څه واخلي او په داسې حالاتو کې چې ملک ته کوم نقصان رسولی زموږ ملک هم بدنامي شوې ده په عالمي کچه باندې نو یقینا چې دې کې نور پاتې کېدل دا مشکل هم ده او رعایت هم ورسره نه پکار. کوم هم چې د خلکو د عمل ته نقصان رسولی دي هغې خلکو ته د قرار واقعي سزا ورکړی شي او چې کم بې ګناه دي هغه دې خوشې کړی شي. ډېره مننه خوشحاله